او خبره دا ده تاسو پې ښه متوجه ماته ګورئ اوسېږئ پرې خبره ګرانه ده. هغه دا ده چې سوال دا دی چې آیا ابراهیم علیه السلام ناظر دی مستدل دی او که نه ابراهیم علیه السلام مناظر دی مناظره کوي قوم سره څنګه دی؟ ناظر او مستدل معنا دا ده چې ابراهیم علیه السلام لګیا دی په توحید باندې ځان ته دلایل مهیا کوي او د دې دلایلو په دې پوړۍ کې بره خیجي راسي. نو وړوکې ستورې ویني دا به مې ربي، نو بیا سپوږمۍ ویني دا به مې ربي، بیا نور ویني دا به مې ربي، دا خو ټولونه غټم دی. نو دا استدلال کوي، دا نظر کوي، پوهېږئ په دې باندې. او دویم مسلک دا دی چې نه ابراهیم علیه السلام قوم سره مناظره کوي، دغه رب دی زما چې دا پناه شو، او بیا دا سپوږمۍ دا مې رب دی چې پناه شوه، او بیا دا مې رب دی چې دا نور دی ټول نه غټ دی چا پناه شو، دا مې رب دی، دا زما رب دی. نو که مناظر شي او مناظره کوونکی شي نو خو ټیک ده، بیا خبره خلاصه ده. خو که ابراهیم علیه السلام ناظر شي او مستدل شي چې دی استدلال کوي، نو تفهیم القرآن کې مولانا مودودي رحمت الله علیه دا خبره کړې ده چې که دی مناظر شي نو خلاصه شوه خبره، خو که دی ناظر شي نو دا سوال نه پیدا کیږي چې العیاذ بالله ابراهیم علیه السلام په شرک کې واقع شو، دا سوال نه پیدا کیږي. نو مولانا مودودي رحمت الله علیه وایي نه، په شرک کې نه واقع کیږي. دا سړی چې روان وي داسې پرې پوړو کې نو دې له هېڅ حکم نه ورکوي خلک، او چې کله اخري سر ته ورسي نو بیا د خطو او د نه خطو فیصله پرې کوي. د دې وجې نه پر ابراهیم علیه السلام باندې دا اطلاق نه کېږي چې دا مشرک شوی دی. پوهېږئ په دې خبره باندې. دا زمونږ عارفان چې دي دا جنرال ټیکهداران دی په مولانا مودودي باندې په تفهیم القرآن کې په دې باندې اعتراض کړی. نو هغه اعتراض دا دی چې دا د مودودي لیکلي دي په تفهیم القرآن کې چې ابراهیم علیه السلام په شرک کې واقع شو، حالانکه هغه وایي چې سوال پیدا کیږي چې په شرک کې واقع شوی او که نه. نو مولانا مودودي وایي نه دی واقع شوی، نو دا نه دی ته لرې کړی دی. نو دې داسې مثال دی چې ته یو سړي ته ووایې مونځ نه کوي یو سړی، لکه ته مونځ ولې نه کوې؟ یاره په دې قرآن کې الله وایي چې ولا تقربوا الصلاة، مونځ ته نږدې نه شو، بس نه کوي الله ویلي. دا استدلال د دې سړي څنګه دی چې یو سړی وایي زه مونځ ځکه نه کوم چې الله په قرآن کې ویلي، دا رښتیا ویلي دي چې ولا تقربوا الصلاة دا وانتم سکارا ته لرې کا. دا سړي استدلال لا ټیک دی؟ دقسې چل دوی کوي، کټ کوټ کوي، کټ کوټ. که سره قرآن نه کټ شروع کړي نه هم ورانولی شي. نو هغه دا